معلم ژبه کې د محکمو ترمنځ تنازعاتو له وجې چیرلیفټ زیپ لاین او نور سیلاني ځایونه بند شوي دي چې ورسره د زرګونو خلکو روزګار متاثر شوی دی او سیلاني صنعت ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د سوات سیلاني سیمه ملمجبه چې ورته په یو وخت کې په زرګونو خلک د سیل لپاره ورتلل اوس خوشي پرته ده. د کروڑ روپۍ په لاګت سره جوړ کړی شوی چیرلیفټ د تیرو څو میاشتو راهیسې بند دی. سیلانیان اوس هم دغه سیمې ته لږ لږ ورځي خو زیاتره مایوسه واپس ځي. سیلانیان وایي چې د لرې سیمو خلک چیرلیفټ او ځنګلو لیدو ته تلل غواړي. आप खुद देखें बंद पड़ी हुई है, हमें यकीनन यहाँ का 1800 किलोमीटर सफ़र करने के बाद यहाँ पे आके मायूसी हुई है. ये बड़ी दिल आज़ारी वाली बात है. तो लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इसको खोला जाए. ځای کاروباري خلک او د هوټلو مالکان هم وایي چې د چیرلیفټ بندیز له وجې دوی کاروبار متاثر دی. حکومت دې زر تر زره دغه سیمه یو ځل بیا آباده کړي. د چیرلیفټ د بندیز د دلته فلو اف ټورست مکمل ختم نه ده. ټورست بالکل نه راځي او موږ تقریبا 25-7 لاک په لاس کې روان. حکومت له اودو دا پکار دي چې کمپنۍ والا عوام له چې دا چیرلیفټ وغیرہ کولاو کی د سره د ټولې علاقې د ملمجبې نه بلکې د پوره سوات دا کاروبارونه وبحال شي. د چیرلیفټ کمپنۍ واکمنان وایي چې دوی د اربونو روپو دغه سیمه کې انویسټمنټ کړی. حکومتي د ټوریزم او ځنګلاتو محکمو ترمنځ شخړه کې دوی متاثره کیږي. زه به حکومت ته زما د اپیل چې کم ملمجبه چیرلیفټ اینڈ سکی ریزورټ ته واحد د پاکستان 5 سٹار سکی ریزورټ ته چې د داسې خلکو مخنیوي وکړي دا کم چې منفي پراپیګنډې او دا هر څه خواري او بل زموږ چې دا کم فینسنګ او دا سکیورټي دا لوازمات دي زموږ د سکی ریزورټ دا د زر تر زر حل کړي شي. ملمجبې ته هر کال په زرګونو خلک سیل ته ورځي چې ورسره د سیمې خلکو ته په کور روزګار ملاویږي. اوس د چیرلیفټ بندیز له وجې په سیزن کې د ځایي خلکو روزګار متاثره دی. د سوات ملمجبې چیرلیفټ بندیز له وجې نه که یو اړخ ته د سیمې په سلګونو خلک د بېروزګارۍ سره مخ دي نو بل خوا د سیلګرۍ صنعت ته هم لوی زیان روان دی. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، ملمجبه.